کتونکو علب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن دغه خپل کومک او مرسته جاري ساتلې ده، خو دغه 12 ورځې مسلسل ښه ورکړه، اوړه م ورکړل، غوړي م ورکړل، چای م ورکړل، چیني م ورکړل، خو خلک ډېر زیات رامات دي او ګراني هغه انتها ته رسېدلې ده او حکمرانان د کرسۍ په مزو کې دي، کرسۍ اخوا او کرسۍ دې خوا ته. نو دې وخت کې مخلصه قیادت نشته په دې پاکستان کې، مخلصه قیادت چې هغه سره د قام فکر وي، د قام خلکو یو تندک په عمران خان وخوړ، خو هغه خو دا خلک داسې ذلیله کړل چې هغه صرف د انتخاباتو یو قصه د هغه خوښه ده. بیا ورپسې دا نور رالل، خلکو په دوی باندې اعتماد وکړو، دوی چې کوم دی نو ګراني د دوی په خط دی ورپسې وکړو، پی ډي ایم والا الیکشن به کېږي، الیکشن به نه کېږي، الیکشن به کېږي، الیکشن به نه کېږي، به ټوله دا خبرې. ګرانو کتونکو لږ وخت لپاره به سوچ وکړو، دا زما سره 2 زنانه چې کوم دي دا کونډې دي، ما نه ډېر خلک په دې باندې خفه وي چې ته موږ له امداد نه راکې. زه ورته یم چې کونډې 100 مې او 50 مې الحمدلله چې څه ناصي څه به ورکوو، خو لږ وخت لپاره به سوچ وکړو چې الله پاک خو ویني که نه، یو زنانه ده د هغې 15 بچي دي او صرف خوراک له خولې دي، ګټه وټه هېڅوک نشته، نو دا حقداره ده. او که نه دا بله زنانه چې سړی یې شته او سړی یې ښه په موټو باندې مضبوط دی، نو دا ضرورتمند دی. نو لږ سوچ پکار دی، احساس نشته چې موږ د بل شانتې دغه وکړو. تاسو د کوم ځای؟ موږ یعقوب خان کور. ستاسو بچي دي؟ زما دي 15. خاوند یې کله وفات شي؟ کال شو. ژوند څنګه تېرېږي؟ ګټه وټه هم څه؟ بس ډېر دغه سره تېرېږي، ډېره مشکله سره تېرېږي، ډېره مشکله سره تېرېږي. روژه ماتې څنګه وي؟ بس یو بل راکوي، یو بل درکوي. بچي دي سبق وایي؟ حاجي اوس مې سرکاري سکولونو کې کړي دي. څه غوښتنې درنه کوي؟ هر څه رانه غواړي. خپل خپلوان در سره کومک کوي؟ نه. څنګه راغلی نن کیمره کې دا خلک ویني که نه، لکه ژوند څنګه ده، خپل غیبي بیانه کړه. بس ډېره دغه تېرېږي، سخته. ښه، تاسو خاوند کله وفات شوي؟ او جي موږ خو زما مور او پلار هم نشته. څو بچي دي؟ بچي دي څو دي؟ 3 مې لوڼه دي. ژوند سخت دی. لوڼه مې واده دي، دا من د خپلو کورونو دي. د خدای جزا په خیر یم، ځکه دې ځای ته راغلي یم. نو زه تاسو نه دا دغه غواړم چې موږ ته څه میلاو شي. موږ ډېر عاجزانان غریبانان یو، چې وروڼه وی نو سره به مې وي، څوک هم نشته دی. که نه دغه کارت دې وګوره، زما کارت چک یې وګورئ چې یاره په دې پسې مور پلار یا څوک شته یا نشته. صحیح. ګرانو کتونکو، خو تاسو کومک او مرستې راسره وې، نو ړم وایي چې دوی له موږ ډېر څه ورکوو، ډېر څه حقدار دي. دوی ته ما یې روزانه راځه چې سر یې قسمت کې څه به وړئ. نو خو تاسو سره ولېږل، نو د دې 15 بچي دي، د دې لوریانې دي او ژوند یې ډېر د کړمو سره ضرور راسره تعاون وکړئ. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. دا به ځان سره دا دال وغیره یو څه ښه انشاءالله سلسله مخ په وړاندې بوځو.